یو سړي یو ځل عزتمندو یو داسې پوسټر ولګولی ځکه چې دا پوسټر لګېدلی هغې کې مثلا یو کور جوړ کړی و یا یو کارټون یې جوړ کړی و یو څه سیندري شانته کړی و او د هغې لاندې لیکلي وو چې په دې سیندرۍ کې کومې کومې غلطیانې دي د هغې نشاندهي وکړي نو عزتمندو زموږ خلک اوس اوسګار کېږي بس یو مراد په هغه کتل مثلا د دې شي دا دروازه غلطه ده داسې دې شي کې پکار وه یا مثلا د دې د اخوا دې شي کې پکار وه چې ماښام هغه کس راغلی نو هغه پوسټر کې دومره ځای نه ټول ځایونو کې خلکو له سره څه غلطي راویستې وه دا ځای غلط دا ځای غلط دا ځای غلط دا ځای غلط په دې کې موږ ډېر تکړه یو د بل سړي د بل کور د بل ګاډي د بل بدن کې عیب راویستلو کې موږ د ټولو نه زیات تکړه یو هغه یو طرف ته خوشحاله شو چې دا خلکو کې دا جذبه شته چې غلطي ته غلطي وایي دا هم یو ښه خبره چې غلطي ته غلطي وایي خو په سبا یې همدغه پوسټر دوباره بیا صفا ولګوله وایي دې کې چې کومې غلطیانې دي هغه درست کوي دا صحیح کوي دا به څنګه صحیح کوي بیا یو قسم نور راغلی چې دا پلاني غلطي به داسې ټیک کړي نو پته ولګېده چې کوم سړي د غلطۍ نشاندهي کړې ده هغې په غلط نیت باندې کړې ده هسې بس په دې کې غلطیانې راویستې په صحیح نیت باندې نه ده کړې کله چې په صحیح نیت باندې ته غلطي راوباسي نو د هغې د صحیح کولو چل به هم ګرځي که نه اصل خو غلطي معلومول ګران دي یو سړي ته مثلا دا ګوته کاکا ده دا به څه کوي هغه دوی چې دا داسې نه یې کړي چې دا به شي خبره راته دا یې حل شو نو دا صحیح که که نه دا کومې غلطیانې دي نو یو قسم چې کوم دی دا خواري نه وه کړې چې غلطي یې هغه کړی دا زموږ غلطي ده چې موږ غلطیانې راوباسو غلط درست کوو بیا غلط درست کوم د بل غلطي کله ناکله درست کولی شو خو خپلې غلطیانې صحیح کولو چاله چل نه ورځي ما نه بد اخلاقي څنګه ختمېږي ما نه به ظلم څنګه ختمېږي ما نه د ګناه چې کوم جذبات دي دا به څنګه ختمېږي زما زړه کې دین سره مینه نشته دی دا به څنګه پیدا کېږي زما زړه کې ایمان چې کوم دی هغې قدرداني نشته دا به څنګه پیدا کېږي نو دې وجې نه عزتمندو موږ د مسایلو یو سلسله شروع کړي چې کله زموږ ظاهري اعمال د شریعت مطابق کېږي نو الله رب العزت به زموږ زړه هم دین ته رانږدې کوي او زموږ اعمال به هم صحیح کېږي نو موږ خپل ظاهري اعمال به څنګه درست کوو د دې به موږ د علماو نه او د نیکانو خلکو نه او د پوهه خلکو نه به تپوس کوو نو دې حوالې سره خلک مختلف تپوسونه کوي څوک عزتمندو د لمونځ حوالې سره څوک د زکات حوالې سره او څوک حج حوالې سره څوک کاروباري حوالې سره نو دې حوالې سره یو تپوس خلک ډېر کوي وایي چې ټرین کوم ګاډی ده ټرین ریل ګاډی ورته وایي دغه خلک او پخواني خلکو ورته اور ګاډی ځکه په اور به چلېده نو ریل ګاډي کې لمونځ کېږي که نه کېږي او آیا مثلا مخکې بل ځای کې سټاپ را روان دی او هغه سټاپ باندې هغه ودرېږي او د لمونځ ټایم هم شته او خامخا یو سړی ریل ګاډي کې لمونځ کوي نو دله انتظار کول پکار دي که نه چې سټاپ باندې بیا وکړي ځکه ریل ګاډي اکثر سټاپونو باندې ودرېږي او سټېشنو باندې ودرېږي او هلته هغه وخت هم ورکوي نو څه کول پکار دي آیا چې چا لمونځ وکړو سره د دې چې سټاپ باندې وخت ورکېدو نو د ده لمونځ ادا شو که او ریل ګاډي کې لمونځ ادا کېږي که سټاپ باندې ریل ګاډي ودرېږي او که نه ودرېږي هغې سره ستا کار نشته او د لمونځ خپل ټایم شو مستحب ټایم دی او ته لمونځ کول غواړې او ریل ګاډي کې ناست دی نو په ریل ګاډي کې عزتمند لمونځ کېږي د ریل ګاډي د لمونځ مثال داسې دی فقهاو بیان کړی مثلا یو بیل ګاډی دی د غوا ګاډی دی او دغه د سنډا ګاډی سنډا په خلکو شاته چې کوم دی بیا ګاډي تړلي او یو داسې ګاډی وي چې څاروی ځان پسې هغه راکاږي د څاروي د پاسه نه وي او د څاروي د شاته وي او دا څاروی ځان پسې راکاږي نو که په شاته هغه سورلۍ باندې ته لمونځ کوې نو ستا لمونځ ادا کېږي وایي دا لمونځ داسې دی لکه چې په تخته باندې سړی ولاړي لمونځ کوي په تخته باندې د سړي لمونځ ادا کېږي په ځمکه باندې ادا کېږي نو دغه رنګې دغه بیل ګاډی او دغه غواګاډی دغه هم د سریر په شان دی د یو تختې په شان دی تا په تختې لمونځ وکړو نو چې ریل ګاډي ته وګورې دا هم دغه شان دی انجن د دې نه مخکې وي دا نوره ډبې ورپسې وروسته وي دا ټولې ډبې د انجن د پاسه نه وي دا انجن دا ځان پسې راکاږي لکه څنګه چې سنډا ځان پسې ګاډی راکاږي نو بیا هغې باندې لمونځ کېږي نو لمونځ که بالفرض هغه په ستا ودرېږي ستا خوښه که هلته یې کړې او که دلته یې کړې
البته که ته ودرېدې شي نو قیام فرض دی، نو په ریلګاډي کې به ودرېږي، په ولاړه به لمونځ کوې، چې تر څو پورې په ولاړه او په قیام باندې قادر او وس دې وي نو بیا به په ناسته باندې لمونځ نه کېږي. او که نه ته بیمار یا ته مثلا د زړه نه کمزوری راپرېوځې او یا بوډا او په ریلګاډي کې صحیح طریقې سره نه شي ودرېدلی، نو که تا بیا عزتمندو په ناسته باندې لمونځ وکړو هم ادا شو، بلکل ادا کېږي. البته هغه ګاډي چې کوم مثلا د انجن د پاسه یا کوم هغه ګاډي مثلا پخوا به خلکو د اورخانو د پاسه کیجاوې جوړې کړې وي او د سنډاګانو د پاسه به کیجاوې جوړې کړې وي، غټې غټې به جوړې کړې وي او د دې د پاسه به کېناسته. نو چې د لمونځ ټیم شو نو فقهاء کرامو به هغې کې ویلي چې دې کې کوشش کول پکار دي چې تا ته موقع میلاویږي نو لاندې به لمونځ کې په دغه کیجاوه باندې به یې نه کړې او دغه څاروي د پاسه به یې نه کړې. خو که عذر دی ځای نشته یا بله طریقې نشته بیا په هغې باندې لمونځ کېږي، خو هغې کې به عذر ته ګوري. او ریلګاډي کې د عذر ضرورت نشته دی، بس ریلګاډي کې انسان ریلګاډي کې دننه لمونځ کوي او که بار په سټاپ باندې کوي دا دواړه صورتونه د دې لمونځ دپاره څه شی دي صحیح دي او د لمونځ ادا کېږي. د دې وجې ادا کوي. عام بسونو کې او دا نور بسونه دا نور ګاډي چې کوم دي نو دې دا د دې نورو دغه په شان دي، دې کې دغسې انجن ډیزاین پسې راکاږي، خو دغه کې اکثر ځای نه وي، د لمونځ کولو ځای نه وي پکې. نو دې وجې د هغې کې بهتره دا ده چې کله په سټاپ ودرېږي نو ته به لاندې لمونځ کوې، ځکه هغې قیام نه کېږي، داسې د ولاړې ځای پکې نه وي چې ته ودرېږې. او ریل ګاډي کې او جاز کې خو د هغې باقاعده بندوبست وي، نو دې وجې د دې ګاډو کې نه دي کول پکار. خو که داسې وخت راغلی چې ګاډي والا ګاډی نه ودرېږي، ګاډي والا ګاډی نه ودرېږي او بله څه طریقه د لمونځ قضا کېږي، نو چې کوم انسان په ناسته باندې دغلته وکړلو په هلته یې لمونځ ادا کېږي، ځکه اوس خو عذر شو که نه. بیا بعضو عالمانو لیکلي دي چې دلته چونکې قیام هم ونه شو او پوره قبلې ته مخ کول هم پکې راغلی، نو بیا وروسته د دې قضا کول پکار دي. او بعض عالمان وایي چې بس په دغه وخت کې ته هم په دغې باندې قادره وې نو نور دې څه کولی نه شو او په خپل ټیم دې خپل الله ته حاضري پېښ کړې ده، لمونځ دې ادا شو. نو د دې دواړو ګنجایش د دې خبرو پکې شته. نو دا د دې حوالې سره یو مسله شوه. بله مسله شوه د زکات حوالې سره سره تپوس کوي چې بعضې څیزونه موږ سره وي هغه موږ په کرایه باندې ورکړي وي، آیا د کرایه والا څیزونو باندې زکات وي او که نه وي؟ په دې کې مختلف څیزونه یې خلکو سره مختلفې طریقې دي. د چا سره عزتمندو کورونه وي هغې په کرایه باندې ورکړي وي، د هغې چې کومه کرایه راځي خپلو ضروریاتو کې خرچ کوي. او دا شان چا سره موټر سایکلې وي، پخوا به سایکلې وي که د خیر وي، سایکل والا سره به سایکلې وي او 10 روپۍ ګنټه او 15 روپۍ ګنټه او هغه څه به 10-10 سایکلې وي. اوس د ګډوال دور راغلی نو د رینټ والا سره رینټې کار او دغه رنګې چې کوم دی موټر سایکل والا سره موټر سایکلې وي، مختلف کمپنیانې د دې لپاره جوړ شوي کریم او فلانې او فلانې. نو که چا سره داسې موټر سایکلې وي او 10 موټر سایکلې خلکو یې په کرایه باندې ورکوي، یا دغه رنګې د 10 موټرې دي ورسره او دا یې خپلې موټرې دي او په خپلې سرمایه او پیسو باندې یې اخیستې دي، خو دا د دې کرایه دپاره د رینټ دپاره استعمالوي. نو آیا په دې موټرو باندې دغه رنګې د ټینټ والا سره ټینټونو والا سره سامانونه وي، کرسۍ وي، شامیانې وي او نور څیزونه وي، هغه هغوی له خلکو او هغه د لکونو روپو وي، بعضې ټینټونو والا سره د کروڑونو روپو سامان وي، قیمتي سامانونه یو سره هغه په کرایه باندې ورکوي. یا شادي حال والا یي هغوی سره د شادي حال چې کوم د خوراک پخلي څیزونه وي، یاره هر مختلف څیز کېدی شي، چا یو څیز ورکوي. جدید زمانه د نوي شکل نوي څیزونه راتلی شي، بسترې خلکو سره یې بړسترې بسترې میلاویږي په کرایه باندې. نو دا ټول څیزونه دي. نو بعض وخت کې د دې مالیت هغه لکونو روپو ته رسېږي او یو انسان سره نورې نغدې روپۍ سونه چاندي وغیره نشته دی، یعنې دا د زکات ورکولو باندې قادر نور نه دی، خو دغه مالونه ورسره شته، دغه موټر سایکلې دغه موټرې یا مثلا نور هم زکات ورکوي، خو تپوس کوي چې د دې څیزونو زکات به زه ورکوم که نه ورکوم. نو دا یاد لري عزتمندو د دې څیزونو زکات په دې مالک باندې نشته. یو وي د تجارت څیز چې کوم څیز ته خرڅې هغې کې به زکات وي، یو وي چې ته هغه صرف په کرایه باندې ورکوې نو دې کې زکات نه دي، کې دا فرق دی. او چې کوم سړی کوم څیز خرڅوي بیا به کې زکات وي، بیا که خاورې زکات بیا ورکوې. او دا شان عزتمندو که خشاک دي د هغې به هم زکات ورکوې، او چې هر یو څیز دی د هغې به زکات ورکوې، دا بیا تجارتي مال شو
او چې کله ته یو شیز خرڅې نه مکمل صرف په کرایه ورکې او واپس یې اخلي د دې شیز زکات په انسان باندې نه دا شریعت د دې لپاره دا رعایت کې شی دی نو دغه شیزونو کې بیا زکات نشته دی اگر چې د دې مالیت ډېر وي او ته به ضرورت ورکړې دا شان عزتمندو یو بلې مسئلې خلک تپوس کوي د هلکان اکثر هلکان ګوتمې ډېرې استعمالوي په لاس باندې مختلف قسمونه ګوتمې استعمالوي په هغې کې مختلف قسمه کاڼي استعمالوي او بعضې کسانو په کاڼو باندې او یا دا شان چې کوم دی په هغه ګوتمه باندې د الله نوم لیکلی وي یا د محمد نوم لیکلی وي یا داسې د قرآن بله څه کلمې لیکلي وي او چا په آیات کریمه لیکلي وي چا په لا اله الا الله لیکلي چا په بسم الله لیکلي او چا په بیت الله شریف تصویر جوړ کړی چا په مدینه تصویر جوړ کړی په ګوتمو باندې د ګوتمو په استعمال کې د آیات لري څه ثواب نشته هغه کار کول پکار چې باغې باندې څه ثواب ملایي بعضې کسانو لس استعمالي ځکه که دا چېرته د ثواب کار نو هغه کار کول پکار چې پکې کې څه ثواب ملایي او هغې ته ترجیح ورکول پکار خو ټیک دی یو انسان ته الله رب العزت د فیشن هم اختیار ورکړی که انسان سنګار کوي او فیشن لپاره استعمالوي نو بیا خپل یو حده پورې استعمالول پکار د لس او د شلو ګوتمو څه ضرورت دی دا خو چې اودس کې ډوب باسي نو نیمه ګنټه خو دې بدي لګي یا غسل وخت کې چې وباسي نو بس بادوب کې به همدې دپاره ناست دی الله به وباسي راوباسي د دنیا دا سیدونه سنګار عزتمندو د شریعت حدود کې دایره کې دننه کول پکار چې انسان د دردسر جوړ نه شي دې ته ویل کېږي سنګار د سهولت والا هغه سنګار کوه چې هغه سهولت وي پکې چې کوم سنګار کې تکلیف وي نو دا سهولت نه شو څه پکې دا انسان پریشانه کوي لکه او دیني احکامات به سره متاثره کېږي مثلا یو سړی دی هغه په ګوتمه باندې مستقل پوره یو آیات لیکلی الحمدلله رب العالمین دا پوره آیات کریمه شوه نو بیا چې ته باتروم ته ځې نو دا خو تا گویا کې قرآن ځان سره دننه او دا شان چې کوم وخت ته جنوب د جنابت په حالت کې د غسل په حالت کې نو بیا دې له لاس وروړل ستا راجایز دي ځکه دا پوره آیات کریمه ده د قرآن واړه آیاتونه دي او تا پوره آیات لیکلی بعضې کسانو پوره آیت الکرسي کې لیکلي دي آیت الکرسي ښه څیز دی قرآن کې برکت شته که سړی په غاړه کې اچوي او که هغه ته ورته ګورې او که هغه ستا لاس کې پروت دي ټولو څیزونو کې برکت شته قرآن هر حالت کې برکت وي خو عزتمندو برکت سره سره به د آدابو خیال ساتي او بعض کسان دي اکثر عزتمندو هغوی ګوتمه په ګس لاس باندې استعمالوي د هغوی فیشن دی په ګس لاس باندې استعمالول جایز ده ګوتمه په ګس لاس باندې موږ اکثر ګډوډ کارونه کوو پوزه پې صفا کوو او استنجا سړی په دې باندې کوي او ګوتمه دې په لاس باندې د هغې باندې الله نوم لیکلی دی یا هغې باندې بل داسې مقدسه کلمه لیکلې ده نو دا خو ښه خبره نه ده که نه ګناهګارېږي او آیات کریمه ځان سره باتروم ته وړل دا هم ناجایز دي البته که یو انسان پې پوره آیات نه لیکي پوره آیات یې پې نه دی لیکلی بس هسې د الله نوم یې خوښ دی د الله د نوم ګوتمه ځان سره کوي او دې سره مې مینه ده او محبت دی یا دا په دې باندې الله زما حفاظت وکړي ځکه د الله د نوم د خپل جایز مقصد لپاره استعمالول خو صحیح دي که او یا دغه رنګې د مدینې تصویر یې پې کړی او دا د چاندۍ ګوتمه ده د چاندۍ ګوتمه استعمال د هلکانو لپاره صحیح دی او د سونې ګوتمه به نه استعمالي جینکۍ د سونې په ګوتمه باندې ځان نه لیکلی دی نو د صحابه کرامو نه او دا شان د نبي علیه السلام په ګوتمه باندې مهر په هغې باندې د الله نوم محمد رسول الله محمد لاندې و رسول منځ کې و الله یې بره لیکلی محمد رسول الله محمد رسول الله خو نبی علیه السلام د فیشن لپاره نه و جوړه کړې نبی علیه السلام د مهر په طور باندې به استعمالوله ځکه نبی علیه السلام ته صحابه وویل چې کوم خط نورو بادشاهانو ته لاړ شي او هغه مهر والا وي نو د هغې وقعت ډېر وي چې دا د بادشاه د طرف نه راغلی د فلاني د طرف نه راغلی او چې کوم خط باندې مهر نه وي نو د هغې بیا وقعت نه وي ډېر زیات نو دې وجې نبي اسلام دا خو ښه خبره ده نو خپله ګوتمه به یې لګوله او روایتو کې راځي چې اکثر به هغه نګیني والا طرف چې کوم دی به خپل ځان طرف ته کړی خو خیر که څوک یې استعمالوي ګوتمه د شریعت دایره کې دننه جایز دي خو د دې نه بلکل کاروبار مه جوړوئ او فیشن ته ډېر زیات مه جوړوئ
بس یو ګوتمه انسان استعمالوي ښه مزېدار په لاس باندې اچولې ده، قیمتي نه قیمتي کاڼي پکې اچولی شي، په هغه کاڼي باندې تا باندې زکات هم نه راځي، د یو لږ روپو کاڼي دي ته استعمال کړه. او بهترین چې کوم دی ته چاندي استعمال کړه نو تا 4.5 ماشي یا د دې نه کم نو بیا به د الله نوم هم لیکلی شي یا دغه بسم الله صرف یې سړی ولیکي پوره نه، او دا شان یا کلمه به ولیکي لا اله الا الله محمد رسول الله، یا د مدینې یا د مکې تصویر د چا شوق دی خیر دی، خو بیا د هغې آداب و خیال ساتئ چې کله باتروم ته ځي سړی هسې جب کې واچوي. او دا شان چې کوم دی نور هغې له لاس به یې اودسه سړی لګولی شي، ځکه چې پوره آیات کریمه نه ده، هېڅ خبره نه ده، بیت الله تصویر دی، د الله نوم دی، د نبي علیه السلام نوم دی، که به یې اودسه د چا بې لاس راغلی نو دا ناروا نه دی. نو عام نومونه چې کوم دی یا خپل نوم دی پې لیکلی دی، خیر دی بې باتروم ته مو سره تلی شي، خو چې پوره کلمه دی آیات پې ولیکل نو بس بیا د هغې خیال ساتل پکار دي. نو دا یو بله مسله دې سره سره عزتمندو یو بل اهم مسله ده جدید حواله سره، جدید دور حواله سره د دې مریضانو سره تعلق دی او هسپتالونو او ډاکټرانو سره د دې مسلې تعلق دی. هر انسان الله رب العزت کمزورې پیدا کړې بیماری په باندې راځي. بعض وخت داسې یو لا علاج مرض په انسان ولګي، یا داسې مرض چې دایمي مرض یا داسې مرض وي چې هغه ډېر رسواکون مرض. الله رب العزت زموږ او ستاسو د دې نه حفاظت وکړي، او چې کوم کسان په دې کې مبتلا دي الله دې هغوی له صحت ورکړي. یا د عمر په آخري حصه کې چې کله انسان ډېر زیات بوډا شي او ډېر کمزوري شي نو بعضو بوډاګانو ته یا بوډا ښځو ته داسې بیماري ولګېږي چې اکثر خلک د کور هغه خپل خپلوان هم د هغوی نه تنګ شي. بیا د هغوی دپاره عالمانو ته او نیکانو خلکو ته دعا وایي چې الله دله مرګ ورکړي، او دغه خلک د ده دا مرګ د دې بیمارۍ نه لوی نعمت ګڼي، ځکه بیمارۍ کې واقعي هغه ته ډېر زیات تکلیف روزانه مري راوړي. نو آیا داسې دور کې داسې وخت کې او په داسې حالت کې داسې دوایي استعمالول چې په هغې باندې انسان مري، مثلا داسې انجکشن استعمالول، داسې د خوراک سیرپ استعمالول چې هغه انسان وخوري، مثلا موږ ورته پښتانه ورته عام انداز وي د زارو ستن وایي، ماشومان ورته وایي د زارو ستن یې فلاني مریض ده وواله او مړ شو، او دې ته انګریزان مرسي کیلینګ وایي. و یو سړی مړ که بس ده باندې وایي دغه وکړه رحم پرې وکړه، ځکه دا ډېر زیات تکلیف سره مخامخ دی، ډېرې چغې سورې وایي تکلیف سره مخامخ دی. نو آیا مرسي کیلینګ جایز دی که نه؟ په داسې وخت کې یو بوډا مړ کول بس په خولې وله بالغ کېږي چې مړ شي چې د تکلیف نه بچ شي، یا داسې بل مریض یا بلې طریقې سره داسې دوایي وله ورکړي یا داسې شیز ورکړي چې هغه سیز دله بد دی چې هغه وخوري نو مړ شي. مثلا د شوګر مریض دی او ته پرې خواږه شروع کړي، نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ او یا مثلا دویمه طریقه دا دی چې دوایي پرې پرېږدي، نو دا یا د عزتمندو د انسان بدن بعض عالمانو لیکلي دا دواړه طریقې ناجایز دي، ځکه انسان ډېر معظم څیز دی، او د انسان نه دا ټوله دنیا قربان، او د انسان نه دا ټولې توایخې قربان، او د انسان نه دا ټول د هسپتالونو څیزونه قربان، او د دنیا هر نعمت د انسان نه قربان، او دا ټول څیزونه الله پیدا کړي د دې انسان لپاره. نو دې وجې نه بهتره او غوره رایه دا ده چې هر حالت کې یو انسان د ده علاج کول پکار دي. سړی خپل ځان ته سوچ وکړي ټیک ده دې وخت کې ورته وایي چې زما دا پلار بوډا دی او د ده خیر په دې کې چې دا مړ شي، خو انسان که ډېره عزتمندو دغه وي بیمار وي او ډېر تکلیف وي، خو مرګ بیا هم څوک نه خوښوي، مرګ څوک نه خوښوي. وایي هسې دې پروت یم تخته دې پروت یم په دې کټ باندې چې هسې دا د بچو اوازونه اورم او سترګې مې نشته دی، په ما باندې خواږه لګي او ما نه چې کوم دی ډېره زیات خوند راکوي. نو دغه سوچ ته وکړه چې سبا ته بوډا شي او تا ته بچي وي چې تا مړ کړي تا پلار مړ کړی و، نو څوک ځان لپاره داسې مرګ خوښوي نه. نو دې وجې نه عزتمندو چې ستا څومره وس کېږي د خپل وس مطابق د خپل مور د خپل پلار د خپل رور د خپل کاکا د خپل عزیز د مرګ د اخري ساه پورې د هغه سات ورکړه، د مرګ د اخري ساه پورې د هغه ملګری شه، هغه ته تسلي ورکوه، او وایي چې زما څومره وس کېږي زه به ستا علاج کوم، اگر چې تا ته ډاکټران وایي چې بهی د ده علاج هم فایده نه لري بیا هم له علاج کوه،
ځکه دې سره ځان یو تسلي هغه ته ملاویږي او تا ته دعاګانې کوي وایي زما بچو زما علاج وکړو او تا ته کله په خپله خوله وایي بچیا ما باندې پیسې مه ضایع کوه ته ورته نه بابا تا باندې پیسې نه ضایع کېږي زما همدغه پیسې قیمتي شوې چې زه په تا لګوم او الله تعالی د دې په بدله کې کروڑونه روپۍ درکوي نو بهتره خبره دا ده که یو انسان هر څومره تکلیف سره وي نو د هغې د مړ کولو کوشش نه دي کول پکار او دوایي ورته نه دي پرېموستل پکار که هغه له ټیک کېږي او که نه کېږي ورکوی څنګه چې ته ماشوم وي او ستا پلار ته پته هم نه وه چې د ده نه به افسر جوړېږي که نه ستا پلار ته پته هم نه وه چې دا ماشوم به غټېږي او که نه دا به ماشوموالي کې وړېږي دا به غټ شي او ته به ماشوموالي کې بیمار شوی او تا باندې پلار پیسې هم لګولې دي تا دپاره پلار قرض هم راغستی دی تا دپاره چې کوم دی خپل کورونه په کمو پیسو خرڅ کړي دي نو دغه شان ته هم د پلار علاج کوه او بل حدیث کې راځي چې د هرې بیمارۍ دپاره علاج شته او تاسو به کتلي وي داسې بیماران وي عزتمندو د مرګ د خولې نه راوځي او ټیک ټاک شي او داسې کسان وي عزتمندو چې بالکل ټیک ټاک وي او مړه شي د مرګ چا ته پته ده نو دې وجې نه حدیث پاک کې راځي چې د هرې بیمارۍ دپاره الله دوايي جوړه کړې ده سیوا د بوډاوالي نه او د مرګ بس بوډاوالي به ته خامخا بوډا کېږي او خامخا به مرې نور د هرې هغه لپاره شته دا زموږ جهالت وي چې موږ ته دوايي معلومه نه وي دا زموږ د ډاکټرانو کمزوري وي چې هغوی دوايي ایجاد کړې نه ده نور شته دی خو دوی ته لا معلومه نه ده یعنې شته نو د دې وجې نه عزتمندو بعض علما کرام وایي چې زه ټیک ده چې یو سړی ډېر زیات خوار شي او ډېر زیات کمزوري شي او ډېر زیات او ډاکټران هم وایي چې دته دوايي ضرورت هم نشته ضرورت هم نشته دی نو کم از کم دومره کولی شي چې د دوايي ورته بنده که بس د سهار وستنو له مو او دا شان داسې زهري دوايي ولا مه ورکوه او داسې څه شی ولا مه ورکوه چې په زور یې وچړي قلارې دې پروت نو هغوی دوايي پې بنده کړه چې دوايي پې بنده کړي چې علاج یې نه کېږي پخپله به مړ شي نو د دې بعض عالمان ګنجایش راوړي خو ښه خبره دا دی عزتمندو چې د مرګ د اخري ساه پورې د انسان علاج وشي او هغې سره منډه وشي نبي علیه السلام زمانه کې دوه کسان هغوی هجرت وکړو یو ملګری د بل ملګري کیسې کوي وایي هغه په لاره کې بیمار شو ډېر زیات چې بیمار شو نو په دې لاس باندې بیماري ولګېده نو ځان یې دا ګوتې کټ کړې دا ګوتې به یې کټ کول نو بیا هغه مړ شو نو هغه په خوب کې ولیدلو ویل الله د سره څه وکړو وایي د نبي علیه السلام په برکت باندې او د هجرت او د اسلام په برکت باندې الله رب العزت ته ټول ګناهونه معاف کړه خو د الله سې داسې تړلی شه وایي ما چې تپوس وکړو چې دا لاس دې ولې تړلی وایي الله راته ویل چې دا دې خپلې ماتې کړي دي بس دا ستا خپله سزا ده دا دې خپله ځان ته کړي دي دا دې ولې کټ کوله بعض وخت کې داسې چلو شي عزتمندو د شوګر بیماري یا د کینسر بیماري هغه نقطه کټ کوي هغه ضرورت دي هسې به نه کټ کوي چې علاج دا شي بیا خیر دی خو چې علاج دا نه دی ولې کټ کوي ځکه یو صحابي و هغه جنګ کو نو د الله سې ما تندر پورې نښتې وو نو هغه جنګ کې معنی و صرف لږ شان غوښه نښتې وه نور کټ شوې وو سرمن نښتې وه هغه ځان ته کټ کړه چې د جنګ کې ما ته ځکه هغه خوځېدو را خوځېدو نو جنګ یې نه شو کولی نو کټ یې نور دا دی دغه بیماریانو کې به طور ضرورت کړي انسان نه لاس د دې وجې نه کړ چې نور بدن یې بچ شي خو هسې بې سزا نه چې کوم دی اعضا کټ کول یا داسې سسیس کټ کول دا کارونه کول دا صحیح نه دي او دغه رنګې مریض له علاج کول پکار دي الله رب العزت موږ او تاسو ته توفیق دا یو چا تپوس کړی ارباب ټکي نه دي استعمالول پکار ارباب د رب جمع ده او بعض وایي چې بل ټکي سره ملګري شي بیا جایز شي لکه ارباب ظاهر ارباب فلانې نو به داسې بل ټکي چې سره ملګري شي بیا ویل جایز صرف ارباب نه دي ویل پکار ارباب صاحب بعض وایي صاحب سره ملاو شو بیا سره بل ټکي شو خو ارباب نه دي ویل پکار ځکه ارباب د رب جمع ده نو رب د الله نوم دی دا بل چا دپاره نه ویل پکار خو که داسې بل ټکي ورسره ملاو شي بل څیز ته ویلی شي د فلاني کلي اربابان داسې وایي بیا صحیح ده ځکه کله ورسره راغلي نو د دې نه هر چا ذهن ته راځي چې فلانې ملک فلانې چودري بې ګنجایش وي اذان